خلا سوال مرګري لیکي چې بعضې خلک علماو خلاف خبرې کوي، هغې ته کنځلې کوي. او دا یاد وساته چې د عالم سره دشمني که ستا په پوله پټي باندې وي که نه، په پوله پټي سود او زیان چې څه ته وایي، نو بیا هم کنځلې خو نه دي په کار. خو که ته د هغه عالم متعلق وی چې یاره زما نه پټی ګیر کړی دی، نو ملا خو چا نه پټی نه شي کېرولی. خو هسې مثال ویم، یاره زما نه چې کوم دی نو پیسې نیولې دي، هم ښه نه ده په طریقه خبره کول پکار دي. او چې هېڅ وجه نه وي، خو صرف په دې لحاظ باندې یو سړی د عالم مقابله کوي، مخالفت کوي، کنځل ورته کوي چې دا ملا دی، د قرآن په سینه کې پروت دی، دته حدیث ته پیغمبر یاد دي، دی د دین خبرې کوي، د قوم ته چې کوم دی هغه خبرې کوي چې قوم کې کومې غلطیانې. نو که په دغه بنیاد باندې یعنی بلا وجې یو سړی هغه چې کوم دی نو د عالم خلاف کوي، نو دا سړی بېشکه بې شبې کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. ښه دا و چې په جنازه کې د سپلو سره ودرېدل جایز دي. دا سپلۍ زمونږ عام طور باندې پلیتي، زمونږ د الله د کوڅې ټولې پلیتي دي، پاکې نه دي. نو بهتره دا ده چې په سپلو کې سړی نه ودرېږي. البته که د چا داسې سپلۍ وي چې د کور نه ګاډي ته وخیږي او د جنازې په صف کې د ګاډي نه کوز شي او دا سپلۍ چېرته په ګنده ځای نه وي لګېدلي، نو دا بیا خیر دی. خو دا عادت جوړول نه دي پکار. دې ته سوالات جنازه وایي، نماز جنازه. نو په مانځه کې چې که د جومات ته راځي هم پاکې سپلۍ دي، هم جومات ته بیا نه راوړي. دا د جومات بې ادبي ده او د مانځه بې ادبي ده. نو د جنازه کې هم دا پکار ده چې سړی پیزار وباسي. ها البته که صورت داسې جوړ شو چې لاندې ځای پلیت دی، نو بیا ته دا پیزار وباسه او دې د پاسه ودرېږي. ایله په اللهم دغه جایز قدرې دي. او یا ځای خټه دی، نو بیا دا پیزار وباسه او د پیزار د پاسه ودرېږي. خو که پاکه ځمکه ده وشه، نو بیا په پیزار کې مه ودرېږه. دا مسله ده چې په کوم ځای کې یو حیوان متیازې وکړي په ځمکه او په هغې بیا نور ولګي وچ شي، هغه ځای باندې مونځ کېږي. هغه اوس پلیت نه دی، د هغې نه نور هغه پلیتي وتښتوله. لکه څنګه چې کپړه پلیته شوه او تا په اوبو باندې ووینځله پاکه شوه، اوس پکې مونځ هم کېږي. دقسې هغه ځای چې نور پاک که نور وچ که نو په هغې باندې مونځ کېږي. او چې کوم ځای خټه دی، امکان دی چې چېرته دلته پلیتي وه، اوس به بیا پلیت شي، نو کپړې جامې دې څخه پیزار دې څخه کېږي، نو بیا خیر. هسې عام عادت به سړی نه جوړوي. ښه دا د مونځ بې ادبي ده. دا یو سړی سوال یې لیکلی ملګري چې یو سړی دی د بچي هغې سره مال تقسیم کړی دی په بچو باندې، او اوس ورسره بچي جګړه کوي چې دا هر څه زموږ دي، ستا پکې څه دي، او د پلار څه حق کېږي که نه. ټول هر څه د پلار دی، ټول هر څه د پلار دی. که دا بچي هم ګټي نو دا د پلار ګټه ده په حقیقت کې. د اوسه پورې یو پلاري هغه 9 لسو اتو بچوله ګټه کوي، دیاړیانې کوي، مزدوریانې کوي. نو هغه یو پلار لګیایي خدای ساتي، خو هغې سبب وي، نو هغه ټول بچي ساتلی شي، ودونه ورله وکړي، خوارۍ محنتونه ورله وکړي. بیا دغه 10 دلګان یو پلار نشي ساتلی، دغه 10 دلګان یو پلار یو بوډا نشي ساتلی. دا به ګورېږي، نو ګورېږي به نه، بوډا دی که نه، ځکه خو ګورېږي که نه. خیال کې م راځي. دا ډېره د بې غیرتۍ خبره ده. د ټولو نه اولنی جرم زموږ په پښتنو کې دا دی چې دوی په خپل ژوند باندې زر زر ولګي،
مال په بچو تقسیم کړي. دا د ټولو نه غټ حماقت قمقل پلار دا دی چې مال خو ستا دی لیونیه، خو چې تا خپې اګرېته کړي نو په خپله به چې کوم دی هغوی ته پاتې شي. نو اوس یې ولې ولې ورکړه چې اوس دې وله ورکړه خو بیا تا ته پلار نه وي، سړی هم درته نه وي، کنزل هم درته کوي، بدرد هم درته وي. خبره پوه شو دونه سترګې راوباسي. دې جرګو کې مونږ ډېر ناس پاس یو. دغه مخکې ورځو کې مې یو هلک پلار ته نیغ کېده. ما اوس زما د باندې وس نه کېږي چې اوچت دی کړم او دې ځمکې له دې خلاص کړم د مردار زویه. دا پلار ستا دپاره بنیاد یې وښکلی دی، پوستکی غریب وښکلی دی، لاس یې تڼاکې کړي دي، او ته اوس چې کومه دی نو هغه یو پلار نشي ساتلی. کسانو کې ولې پیسې کېښود، دونه پیسې پلار له ورکوي، دا به موږ د کوم ځای نه ورکوو؟ د هغه د تاله د کوم ځای نه درکولي؟ تاله یې واده کړی دی، تاله یې کویدن کړې ده، تاله یې څه کړي؟ پښتانه خو په سنت کې هم چې کوم دی ویمن جوړوي. نو دا خبره یاد وساتئ چې اولنی قمقلتوب د پلارانو وي چې د ده که جرب نه مړه که یو مرله ځمکه د خدا په خپله قبضه کې د مرګه پورې وساته، او لکونه نه یو سوونه روپۍ د سره دي، خو یو 15 غوټې ورکه په صندوق کې کېږده او خیر دی دغه بیتوګانې مو سره کېده، خلک وایي دا مال دی، هسې کاغذونه ډبل راغونډ که دا زامن به دې بیا قدر کوي. خو چې تا ولار څه په خپل لاس ورکړ او تا ځان د پوري تاک مارغه کار سره پرېښود، نو هغه اهل نه دی که نه چې په دین کې لوی شوي دي. هغې خو یا غویه لیدلی، یا یې سنډا لیدلی، یا یې ټیټر لیدلی، هغې خو دغه یا یې تسکور او کوداله لیدلې ده، هغه خو مدرسې ته نه دی راغلی، هغه جومات ته نه دی راغلی چې هغې کې انسانیت راشي. انسانیت خو په دیندارۍ باندې راځي. نو دا یاد وساتئ چې بچی د پلار سره جګړه کوي او دا وایي دا زما هر څه زما دي، دا بالکل ناروا کوي. موږ یو فیصله کوله دلته، کسان راله، ما ویل که دا فیصله نشم کولی، زه چې کومې خبرې کوم هغه حقي، نو چې حقي نو بل بیا مې خلک نو هغه فیصله چې مې وکړه نو هغه زوی ته مې ویل دا هر څه د پلار دي، نو مې شریعت وایي زه نه وایم. او د رسول الله مبارک حدیث مې ورته وویل چې نبي علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی نوجوان، وی دا پلار مې مال نه راکوي، مال زما حصه نه راکوي. نبي علیه السلام هغه پلار راوغوښت، خو نبي علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام راغی، وی دا پلار چې کله راشي دا تپوس ته وکړه چې د دې بچي باره کې تا کوم غزل جوړ کړی هغه راته ووایه. چې هغه راغی نو وی چې ما ته غزل ووایه، وی تا ته چا ووایي؟ خو لا زما غوږ ونه دی اورېدلی، دی خپل زړه کې مې جوړ کړی دی، هغې ما ته زما رب ویلي. غزل چې شروع کو په هغې کې د دې زوی نه ډېرې ګیلې کړې وې چې ته وړوکی وې، ستا به په سر دړو زما په پړه دړو، ستا به ته به وه زه به رپېدم، ستا به دا چل بیا چې ته لوی شو زما در نه تمه پیدا شوه چې زه اوس کمزوری یم، نو ته به زما تعاون او امداد کې، نو ته اوس ما نه هغه مال اخلې چې کوم ما ګټلی دی، کوم زما ملکیت دی. او بیا یې نبي رسول یا رسول الله ده نه تپوس وکړه چې ما دا مال په چا لګولی؟ په ده مې لګولې، د ده په خویندو مې لګولې، د ده په مور مې لګولې، د ده په ترور مې لګولې، ما خو پسې لوفري نه ده کړي. نبي علیه السلام هغه سړی د دې ګریوانې ونیو، په دې سینه کې ولې سوک ورکوي، انت و مالک لابیک، تا او ستا دا مال ستا د پلار دی، ستا پکې څه دي؟ ستا پکې څه هم نشته. نو چې دا قصه مې ورته وکړه، دا مسله مې ورته وکړه، هغه سړی پاسېد، وی دا شریعت رډو زه منم نه، مې ځه اوس دې توره وکړه. هغه ملګري ته مې تا ته ما ووایي چې دا فیصله زه نشم کولی، وی نو ښځه پې طلاقه شوه، کافر شو، ځکه خبره خو د پیغمبر وه که نه، د بل چا خو نه وه که نه، د لیډر ماما خو نه وه که نه، نه د نواز شریف وه او نه د عمران خان وه، خبره د چا وه؟ د پیغمبر. چې د پیغمبر خبره ته وایي چې دا شریعت زه نه منم، دا سړی مسلمان پاتې کېدی شي؟ علم ته ضرورت نشته. تاسو کې د عامیان خلک هغې نه تپوس کوم چې وایي د پیغمبر خبره نه منم، دا مسلمان پاتې کېدی شي؟ دا کافر شي. نو چې کافر شو نو ښځه مسلمانه ده، کافر د نکاح ختم، د کافرو د مسلمان نکاح نه کېږي. د خور په وراثت باندې بالکل خور له به دا رور نه ورکوي، دا پلار ورکوي، د لور وراثت وایه، د زوی رور پکې څه دي؟ ستا پلار مړ شو، تا ته ځمکه پرېښوده، تاسو 3 زامن یئ او د هغه او 3 لوڼه دي، لوڼه له حق ورکړې،
خو فرق دا دی چې مثلا یو جریب ځمکه لور ته میلاویږي نو دوه جریبه به زوی ته میلاویږي بس فرق قدرې دا دی نور به باقاعده خلک وایي دلته یو کس ما ته موږ پکې جرګه کې تلو نو ما ته یې وایي چې زه باقاعده په اختر کې وله جوړه کوم وړوکي اختر کې وله جوړه کوم چورۍ هم پکې راوسته چورۍ کې وله جوړه کوم مې زه به وله په کال کې 14 جوړې کوم خو دغه 10 جریبه پټۍ ما ته حواله کړه د هغې ورسره 15 که 100 جریبه پټۍ کېده مې 10 جریبه ترې ما ته حواله کړه زه به وله په کال په میاشت پس جوړه کوم مې دا په جوړو ختمېږي دا د هغې حق دی دا پټۍ وله ورکړه بیا ما سره خبرې نه کول اوس هم په ما پسې خبرې کوي دا خراب مولا دی داسې نیغې نیغې خبرې کوي خبره پوه شوې خراب مولا نیغې نیغې خبرې کوي بهرحال د خور میراث که ضرور سره راغلی دا ضرور نه دی دا د خور دی دا به وله خامخا ورکوي او دا الله ورکړی ما نه دی ورکړی دا میراث چا ورکړی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الله د دې خبرې حکم کړی تاسو ته د اولاد په باره کې چې نارینه له به ډبل حصه ورکوئ زوی له او زنانه له به سنګل حصه ورکوئ دا بل تپوس یې کړی چې زنانه د اول بالکل اول اذان د جمعې په ورځ باندې وخت داخلي مونځ کولی شي کوي دی ای خو جمعې ته نه راځي کور مونځ کوي نو کولی شي